Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Class 9th Biology chapter number 7 and lecture number 9. Today we are going to discuss a new topic that is dark reaction. دینه مخکینی لیکچر کې میکانیزم اف فوټوسنتھسس موږ سٹارټ کړو. د فوټوسنتھسس ما تاسو ته ویلو د زموږ سره په دوه سټیپس کې کیږي. یو ته وی لایټ ریاکشن او بل ته وی ډارک ریاکشن. لایټ ریاکشن په ډیټیل سره شیو، نن به موږ ډارک ریاکشن چې دی هغه په ډیټیل سره وایو. Dark reaction is also called light independent reaction. Dark reaction tabal sun moy de tabal no moy light independent reaction. Parun ma das to we light reaction tai light dependent reaction we. मतलब da de chi da age da kedu da par light chi aga so required ho. वो जमन सर dark reaction chi de de so light independent reaction. मतलब da de ka light yi au ka nahi हो دا کوم ډارک ریاکشن چې دا به کیږي. دا ډارک ریاکشن ورته په دی وجه نه وایي چې مطلب دا به په تیاره کې کیږي، دی په رڼا کې هو کېدی شي، په لایټ کې هم کېدی شي، خو صرف د ډیفرنشیشن لپاره دې له نوم ورکړی دی ډارک ریاکشن چې د لایټ ریاکشن نه دا څه شي دا ډیفرنشیټ شي. بل زموږ سره اټ از آلسو کالډ کیلوین سایکل. دې ته بل څه نوم وایي؟ دې ته بل نوم وایي کیلوین سایکل. زموږ سره یو ساینټسټ و، د هغه نوم و میلوین Kelvin. They او د کولیګز چې په 1950 کې for the first time دا سایکل ډیسکور کړو، نو د دې وجه نه دې ته سوی دې ته بل نوم وایي کیلوین سایکل. و زموږ سره دا کیلوین سایکل یا ډارک ریاکشن دا به کوم ځای کې کیږي؟ نو it occurs in the stroma of chloroplast. زموږ سره د کلوروپلاست په ګرینم کې لایټ ریاکشن کېدو او په سټروما کې څه کېږي؟ په سټروما کې زموږ سره ډارک ریاکشن کېږي. و زموږ سره ډارک ریاکشن د کېدو دپاره څه پکار دي؟ نو دې له پکار دی کاربن ډای اکساید، بل دې له پکار دی روبیولوز بیس فاسفیټ، ما تاسو ته ویلي دا زموږ سره 5 کاربن شوګر دی، بل دې له پکار دی ATP او NADPH2. دې نه مخکینی لیکچر کې ما تاسو ته په لاست کې ویلي products of light reaction. نو د لایټ ریاکشن په لاست کې زموږ سره دوه پروډکټس چې دي هغه تیار شي، یو ته وایي ATP او بل ته وایي NADPH2. نو کله چې په لایټ ریاکشن کې ATP او NADPH2 جوړ شي دا چیرته راشي؟ دا زموږ سره د ګرینم نه راشي سټروما ته، او دا زموږ سره بیا یوز کېږي په څه کې؟ په ډارک ریاکشن کې. اوس ډارک ریاکشن څنګه کېږي؟ نو ډارک ریاکشن زموږ سره بیا په 3 سټیپس کې کېږي. څو سټیپس کې کېږي؟ په 3 سټیپس کې. یو ته وایي کاربن فکسیشن، بل ته وایي ریډکشن او بل ته وایي ریجنریشن. کاربن فکسیشن څه ته وایي یا کاربن فکسیشن څنګه کېږي؟ نو زموږ سره کاربن فکسیشن از آلسو کالډ کاربو اکسیلیشن. دې ته بل څه نوم وایي؟ دې ته وایي کاربو اکسیلیشن. په کاربن فکسیشن کې زموږ سره روبیولوز بیس فاسفیټ کوم چې 5 کاربن شوګر دی د میلاو شي د څه سره؟ د کاربن ډای اکساید سره. ما تاسو ته ویلي ریکوایرمنټس اف فوټوسنتھسس په کلوروفیل باندې تاسو په ډیټیل سره پوه شوئ. دغه شانتې زموږ سره پرون واټر چې دی هغه هم ما تاسو ته ویلي چې زموږ سره واټر پوټالیسس کېدو د هغې په استعمال باندې تاسو پوه شوئ په کوم ځای کې استعمالیږي. لایټ چې دی هغې پکې څه کارو هغه هم تاسو پرون وپېژندو. لاست ریکوایرمنټ څه شی دی؟ کاربن ډای اکساید. کاربن ډای اکساید په کوم ځای کې استعمالیږي؟ دی استعمالیږي په ډارک ریاکشن کې، او په ډارک ریاکشن کې دی بیا زموږ سره په کاربن فکسیشن په دې سټیپ کې دی یوز کېږي. په کاربن فکسیشن کې دی زموږ سره میلاو شي د څه سره؟ یو 5 کاربن شوګر دی، هغې ته وایي روبیولوز بیس فاسفیټ. دلته زموږ سره یو سپیشل انزایم دی، هغې ته وایي روبیسکو. څه ورته وایي؟ روبیسکو. د روبیسکو په ترو باندې کاربن ډای اکساید میلاو شي د روبیولوز بیس فاسفیټ سره، د یو 6 کاربن unstable compound جوړ کی. څه جوړ کی؟ 6 کاربن unstable compound. د unstable نه مطلب زما دا دی چې د چې د فار د شارټ ټایم او د چې کله څنګه جوړ شي ډایرکټ د مات شي څه ته؟ د مات شي 2PGA ته. د 6 کاربن کمپاوند دی د مات شي 2PGA ته، او دا PGA چې دی دا زموږ سره 3 کاربن کمپاوند دی. نو په کاربن فکسیشن کې کاربن ډای اکساید دا کاربن چې دی دا فکس شو په څه کې؟ په دې 6 کاربن کمپاوند ته، او دې څه جوړ کو؟ دې جوړ کو PGA.
नेक्स्ट स्टेप زموږ سره څه شی دی ریډکشن په ریډکشن کې څه چل کیږي په ریډکشن کې دغه پی جی ای کوم چې د دې 6 کاربن انسټیبل کمپاوند نه جوړ شوی دی د میلاو شي د څه سره د ای ټی پی سره او د ان ای ډی پی ایچ 2 سره کوم چې جوړ شوی دی په لایټ ریاکشن کې د دغه سره څه شي میلاو شي د جوړ کی پی جی ای ال څه جوړ کی پی جی ای ال او دغه شانتي زموږ سره ای ټی پی چې دی د دې بریک ډاون وشي ستا ای ډی پی ته او انارګینیک فاسفیټ ته او دغه شانتي ان ای ډی پی ایچ 2 چې دی د زموږ سره کنورټ شي ستا ان ای ډی پی ته د خبرې څه مطلب دی خبرې مطلب دا دی ګوره چې کله زموږ سره پی جی ای کنورټ کیږي ستا پی جی ای کنورټ کیږي پی جی ای ال ته نو دې له څه پکار دی دې له پکار د انرژي هغه انرژي ول څوک ورکی هغه انرژي چې د هغه زموږ سره ورکی ای ټی پی بل دې له پکار دی هایدروجن هغه هایدروجن ول څوک ورکی هغه ورکی ان ای ډی پی ایچ 2 نو سمپلی تاسو دا ویل شي چې کله پی جی ای کنورټ کیږي پی جی ال ته ای ټی پی چې دی کوم چې په لایټ ریاکشن کې جوړ شوی دی ولا انرژي ورکی او ان ای ډی پی ایچ 2 کوم چې په لایټ ریاکشن کې جوړ شوی دی دی ولا هایدروجن ورکی په ریزلټ کې زموږ سره پی جی ای ال جوړ شي ای ډی پی او انارګینیک فاسفیټ او ان ای ډی پی لاست سټیپ زموږ سره دی ریجنریشن اف آر یو بی پی ریجنریشن اف روګیولوز بیس فاسفیټ دا روګیولوز بیس فاسفیټ چې دی زموږ سره شي بیا جوړ شي څنګه جوړ شي زموږ سره دا پی جی ای ال چې دی د کنورټ شي ستا د کنورټ شي زموږ سره ګلوکوز ته څه ته کنورټ شي ګلوکوز ته او د بازي پی جی ای ال نه زموږ سره څه جوړ شي زموږ سره جوړ شي آر یو بی پی دا آر یو بی پی چې دی بیا میلاو شي د څه سره د کاربن ډای اکساید سره او سایکل چې دی هغه بیا څه شي بیا سٹارټ شي اوس ګورئ اولنی سټیپ کې ما تاسو ته وی زموږ سره کاربن فکسیشن کې کاربن ډای اکساید میلاو شو د څه سره د آر یو بی پی سره یو 6 کاربن انسټیبل کمپاوند جوړ کو انسټیبل کمپاوند چې د 6 کاربن د مات شي ستا پی جی ای ته پی جی ای کنورټ شي ستا پی جی ای ال ته خو دلته د کم ای ټی پی د ولسور کی انرژي د کنورټ شي ای ډی پی ته انارګینیک فاسفیټ ته او دغه شانتي دا ان ای ډی پی ایچ 2 د کنورټ شي ستا ان ای ډی پی ته دلته دا پی جی ال چې دی د فردر کنورټ شي ګلوکوز ته او آر یو بی پی چې دا هغه شي بیا ریجنریټ شي او سایکل چې دی هغه بیا سه سٹارټ وي اوس دلته کوم ای ډی پی او انارګینیک فاسفیټ چې جوړ شو دا چیرته لاړ شي نو دا زموږ سره لاړ شي واپس دا انټر شي لایټ ریاکشن ته الټیما تاسو ویډیو پرون ما تاسو ویډیو فوټو فاسفورایلیشن دا ای ډی پی انارګینیک فاسفیټ الټی د الکترون نه کوم انرژي ریلیز شي دا هغه 8 کې بیا ای ټی پی جوړ شي دا ان ای ډی پی چې د هم انټر شي چرته لایټ ریاکشن ته د واټر هغه دوه هایدروجن د سې کې ریسیو کې د واپس کنورټ شي ستا د واپس کنورټ شي ان ای ډی پی ایچ 2 ته ټاپک چې د سمپل د لک کمپلیکیټډ دی ما تاسو په شارټ طریقې سره کړی دی دا ډیر زیات په ډیټیل باندې دی په شارټ طریقې سره مې کړی څوک چاته په کوم ځای کې مسله وه نو بیا خپل کوېسچنز چې دي هغه وکړي بیا به زه په ډیټیل سره وکړم انشاءالله